د مفرد عزت باندې ډېر خلک په ډېرې ځایه کې ډېرې شایې د پوره جمع کېږي د میشتو د جمع دا جمع کېدل په دغه ډېرې شایې څه شي د پوره دي سیک غاګېړي و سیک ور وي غاګېدو ولا ویلې غاګېړي واروېدو ولا ویلې ور وي و دا ځکه د جمع کېدل په کوم نیت باندې دي او په کوم غرض باندې دي دا نوستای کا کېږي به فائدہ سي او کله نوستای نه کېږي به نقصان سي د مفرد عزت باندې نن یو مفتی صاحب خیبر ته تیرو وی ویل چې یو کاس ته خیبر ته تیر کو و سه وره د خیبولې سه وره وی چې اده په خیب شو وینم چیرته وی چې ناسور تر وړه زمانہ وی چې دوی ته چې اده په ډېر وکړې ته ترو وی چې توي وی چې زمونږه ټول ډېر وکړې مو پلاکسي چې کوم لوسینه مې وی آ لوسینه مې خدای پاک بند کړی دي نیر لوسینه روکړي او دته چې سر لري دا باندې پابندي د مو ته شانه ملاوي یعنی په خبره دلا چې دا مې ظاهر لري او وی چې مو ته سیا ملاوي نه او وی چې په جوړي به وی چې دا ورته کوي چې الله پاک په مغفرت نصیب کړي وی چې یو مې دا کې نو ولې سوره مې ولې مو په دې باندې نن موت په دنیا شي دا ځکه موجودي یو ور چې قبر ته سړی لوټ شي نه د بابا واسور راسي نه د دیور راسي نه د زیور راسي نه د وریر ور راسي نه شوه د خوون ور راسي خوون و مېډ په دنیا کې چې سره کوي دې ته شان نشتا دنیا شه په به دیون چې دې څه وو کې خو مو په دې ته باندې چې کلا د دنیا سترګې پټې شي د دوه ولا او قبر ته سړی لوټ شي دیره به بالکل دای و عمل سره کو دي میشتو سے خپل معاملہ وګوري ای دنیا ولا وګوري آخرت ولا وګوري دنیا سے میں سمرا وخت رایدا و سمرا سے محنت کوم وہ دا دے دین ول کیسے چې کوم دا عمل کوم دا متا سمرا پچار دی وہ سمرا زندگی راونه دو چې ایره سے پوتا د دنیا کا ټول فائدہ رو کوي که د آخرت ټول فائدہ رو کوي مو په عزت باندې په دنیا سے هر څوړی لګیا دا محنت کوي مانے چاہتا تاسو نو یہی کہ تویل درتاو کا جزم ازدرا کون مولانا احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرا استاد محترم ویچے سیکنو ادا سے نہیں لیدلی کہ مولی سے ایک تروگلائی چے دور تا گوائی یہ پیڑائی چے بلا گاؤں کو دور تا گوائی چے ریغے اولا گاؤں پل روانوی وہ یہ بلا گیا دا سے عرص وائی دی کری تا سی دا سے عرص وائی دی کون تا دریمی دا عرص حبلا مشغلالو وہ بغیر دے ترغیب نا وہ بغیر دے کسی کی صدینا اخبرہ مزدیرہ اخبرہ کئی مغرید اتمن دین ٹول کو ترغیب دا دنیا بغیر دے ترغیب نہ دو وہ دنیا مشتہ سے مرا پچارل سی وہ دین سے مرا پچارل سی اس میں دنیا پر سے مرا محنت کڑا دا وہ سے مرا کئی دین دی پورا میں سے مرا محنت کڑا دا وہ سے مرا کئی سے مرا دنیا تا پچار دو سے مرا دنیا وکارے تا پچار دی وہ سے مرا آخرت اور زندگی دمیر دو وہ سے مرا مشتہ عمل پچار دی آرس وائی بقبول زون سوچو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایلے زندگی دا سرائی سوچو حضور پاک علیہ السلام ذری ورکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ورکڑو جت جنتی ہے حدیث مبارک تا پیغمبر علیہ السلام پر موقع بندے روغی یوزیتا شی طرف تے ابو بکر سے ہو گس طرف تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد کو فرمائے ویچے ہاں کازا نبعث یوم القیامہ قیامت پا میدون سے خلق گبرے دار چگیری ویچے میرے دے گبرے نا داسر چگیری منے پا قیامت شوا میر داسر ہی سرا وہ دنیا شخلائی پاک ذراویر کرو چھتو جنتی ہے اس سوچو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خپل عمل سمر مطمئن ہو وہ سمر ازنتا عمل کرو دا پیغمبر علیہ السلام دتا اول نویلی حدیث چی فاٹول دی تا ملین دی ودین رغلی آلی ذوالفقار صاحب دامت برکات تو منالیالی کی پیو کے توب سے چکلا قیامت میدون گلگی قیامت میدون میشتو سے ویئی بنوشتنو سے پیرشے پو صورت مزمل سے اللہ پاک ارشاد فرمائی قیامت دی ورد خبر آگئی
یوم یجعل الولدان شیبا دا سه ورځ د چې وړي کې بچونه ګډاګون شي 14 کې زیر زیر سره یو سړی په خیر سره د قیامت میدان محشر میدان حالات ولیدل 13 ډیره و سمو چې ګدې کنه ډیره سپینا ا دې ته حیبت وو د ډورو د غم تکلیف ته وجنه چې په خیر سره پتر شو ا دې ویټونی سپین شوی ودا کلمه پاک شه دا خبره استا یوم یجعل الولدان شیبا وړي کې بچون وې د ډور دی وجنه او ګډاګون شي دا څه د قیامت وې روح المعانی تفسیر سے لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر پشتنا کہی اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تو در خلق کی تولی مفہومی دا چھ موادتا میں عبادت کئی بغیر دے اللہ نا ویچکل دا خبرو تو کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پساواوی کولا کو وغلائی ژاغوان شي وتا کوي و د هر وشت په کونه وینارو د هر وشت په کونه حالانکه پیغمبر دا روح المانی سے علامہ علوسی رحمہ اللہ علیہ دا ورز پدا سخت ورز سے قیامت میدان سے ایسو کنو شریک کے اعلی پاک ایسو شریک او ابوبکر صدیق صاحب را د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په سپورو شو دا دوجه مشت سے کای اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اکثر حدیث شدت زی پر رغلی دو دا سیدو دا سرائی تیرائی پیدا چه سرائی تیرا کو دا آزان جواب آوے فتاوہ عباد الرحمن لکلی چه سرائی آزان تا جواب ور گئی امام چوگی آزان ورا معزین چه اللہ اکبر سکھ چه آزان کئی دا اللہ اکبر داغا سیدی اللہ اکبر داغا سیدی اللہ اکبر شمیل اکلی دی چه دا خلاف سنت دی ریب اندے پیش سرائی نوی پیچے سرائی آزان کئی وہ سکھ پہ جواب بیر گئی مثال مشتو سے پکیرے شی امام معازن آزان گئی اللہ اکبر میر جواب بیر کو چہ اللہ اکبر پکیش شزینا دی اما جواب بیر کو چہ اللہ اکبر شزینا تا پار ٹکی اللہ رب العالمین یو لاکھ نکی ویر گئی وہ نظرندہ تا اللہ پاک کو پہار ٹکی بندے دولا کا نکی ویر گئی فتاوہ عباد الرحمن نکلی چی کیم سرائی آزان جواب آویر کو صدای میم پر ایک کتاب دا آلی کی چی آزان جواب آویر کو آزان نا بعد بدا دوا تیرا کو ای دوا نا بعد درست شریفات تیر کو اس چی کیم حاجاتی و کیم سول اللہ رب العالمین تا بدک تیم شکای اللہ پر کوئی اثر ماندی رہی زکا چی دا دوا مبری کا بلا کریے دو چالا پکلوی مقام پیغمبر علیہ السلام دویر کئی درود جتن کے درود دامن آکائی یہ درود په پښتو کې دا معنا ده چې الله رب العالمین تاسول زوري کول چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې رحمتین وروي یہ درود شریف معنا ده یہ درود پاک دا خدای کامل کړه دا یہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مقام محمود ورکول دا شوی دي بدا ټول شوی دي د الله پاک څخه چې اته خپل کې سکیمه په شغلو کې جمدا پاک ادا ما وکي به هغه خدای پاک څخه قبلای ځکه چې الله پاک ته چې دوه درې سولینه وړه و یہ تو منظر کو وہ یہ سے پوتے خدا سے اللہ پاک نہ کہی اللہ پاک پہ ٹولو ذرا منظر کو ایسے ٹولے زندگی ہے ایک ٹولے زندگی ہے پوری جو خدا آخر ختمام پہ ایمان کے ڈٹ کا بسرو کے اس چیز آزان جواب داویر کو دعو دعو بیغن آمد دا دعو بسرو جو خدا پاک آخر ختمام پہ ایمان کے و آخر ختمام پہ ایمان سے بنا غوری سو انما الاعمال بالخواتیم دا حدیث مبارک دا بہرحال پیغمبر علیہ السلام دوام صحابی و دوام خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داوی اعلیٰ کو قدر مختہ کو دوام نمبر سے ویچ اول من یسلم علیہ الرب یوم القیامت عمر قیامت کو میدان سے اول والخیریتی چے اللہ پاک ورکائی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورکائی چکلے اتاو دا رئی بیوالا رب العالمین اتاو فرمائی السلام علیک یا عمر عمر خیر سرا دا اللہ دے طرفنا دا اولین آخرین و دا عمر رضی اللہ عنہ وی چه دکو مخشدہ سے دوے تیرے لکے سوئے وے و بیدے سوئے وے
من کثرت الدموع د ډېر عشق دی وجنا دا مرز زیات وی ژړل چې دا د کلی کې څه شوې دا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره وکړه کوي دا چې په جنازه سره روانو یا محل مولید مفهوم یې دا وړر بهترین ودا سے داسې مې میوا پورا پټه ولیدلا او داسې کو وی چې اجازه یې پرشیدا د موجه کو زیات پرشیو وی چې چې روان شل بیچار تا ویل چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دادا جنات وی چې به اونر ګورشن منه تول غیرت یوسف به اونر ګورشن عمر رضی الله تعالی عنہ عرض تا کوي چې علیک اغارو ای به تونه متغیرات درسي منه چې ته مو کېر تروشه کېر ته تاک په عمر علیه السلام میشتو سے وګوري کنه له صاحبون خلق متلای چې کېر تروشه میشته راوړي او پر برکات دی و برکات ستاو بیر منیا جوزیش لیکی وفيه دلیل على جواز حصول التبرك بآثار الصالحين غالبا بذل المجهود شه ابو داود شرح دو خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه لیکی ویوزیش چې پیغمبر علیه السلام په دې غبره باندې هغه د حجر لاست ټینګ بلی وي به پداش لیکي اینه کې خلک کې او برکات په پداش چې علمون صاحبون خلک کې رته وی کې نه پدای لې چې کېڅ نه برکات ورې د پیغمبر علیه السلام باندې سوندې چې مشکل ایمان دی ولګي عثمان رضی الله تعالی عنہ ماړی کړیو پیغمبر علیه السلام یې متل کړو به ورون می خلک هو عثمان رضی الله تعالی عنہ اے پیغمبر علیه السلام په شهدا کړه چاو ته چې سیما ته په دې پرته ګوره باندې دا څه شي کوي وی چې پیغمبر علیه السلام قدم کړه چې دای مشکل روان دا و زمرا قدم چې دای مشکل وروخلی ته هر قدم په بدل شي وي یو غلام پیغمبر علیه السلام دیر چې امو دې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ته وی دی چې جنتی ہے بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا راوي چې په جنازه مې اتول کې راولې دا حضور پاک علیه السلام ته فرمایي وی یو ورځ چې په یار روانو حسن حسین شهید یا دوړې دیوې کولې ویل کې به دیوې کولې چې کله دای روغای او خلک ولې حضرت عمر رضی الله عنه دمر روغ دراو و دا زې بریت یاوی دا پښتاله طرف ته دغه طرف ته دا بریت یا پرې شي و دمر روغ دراو چې داسې وچا په ورکاتل څنګه په وروړو چې خلی به دا سورو کته دې سړی ته سړی په کونه ولګي دمر روغ الله پاک ور کړو دې چې کله چې دای روغای وي ویډ کې ولې د ویډ کې تراپ کړل چې وای امیر مومنین صاحب روغای پاتشاه دا دې شاچا کې یو دوړې دی یو یو ته جما دومږي دای میر غلام دا دای میر نکار دا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ټکا وروي ایس چې بي سي ته و ډي اس پی ته و ایم ان ته و ایم پی ته یو ویل کوي دا میر نکار دا سمرا کارو عمر رضی الله تعالی عنہ خو یې د الله پاک څنګه کیسه وي چې کله دا ټکا وروي دو او ته چې څه دی ویل حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام زیم دی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها خوند نبی علیہ السلام مسیون دی علی سے بیرولو بابا ہے او ته وی چې موږ کته ویلې دی وی نه به د دربار تا اځه کلوې لوی صحابه کرام دي او ته وی چې حکیم کته چا دې وګو دا نه وکا سده و راځه کا وی چې داسې موجود دی چې غلام دا دی من نکار دا وی چې بس ټیک تو به صحابه کرام ته فرمایل چې دا ټکا مې زکه په دبن داسې کو چې کله قیامت په مرحله شي الله رب العالمین دې مونږه پښتنه کولا چې و مورا د دې ویلې کړې دي وی چې زوی به وتامیه چې چیز خو دې د خاندان غلامیه او غلام چې غلطي وکړي به دا کنه پتا کوي غلام نه څه پتا نه کوي ځکه مې دا ټکا ده عمر رضی الله تعالی عنہ ایلا کوي حالانکه جنازه راوته ولا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایک څنګه یې لیست پرې یو پاشه نومینه لیکلي چې په بلوکی دې شي کونډه نو یتیم دا غریب دا معذور دا به هغه سره صحابه کرام نومینه لیکلي چې د کونډه شو دی دا پلوکای صحابه خدمت کوي هغه یتیمون دي د هغه یتیمون به دا خدمت کوي دا نومینه لیکلي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله کاغذ ولید به یې یو شته لیکلي وکړه به هغه سره نو دو جنرا په ټول حاله بوختي دایمه پر موقعو
دای اغشته په سویرا غي په پتا چې کله ویرا غي ته به ورته کولې سېکیه سکه سوبیه وې چې خدمت درو غنای وې چې شو دا نه روغای په پاسو سپوتا معنا جوړا ویرا غي چې جوړا ویرا غي ته به ورته کولې سېکیه خدمت ګوریو وې چې خدمت کو شو دا وې چې نه سېک دي کای دا خدمت وې چې په مو پتا ته نه کړیو نو ورته شاله اته وخت پاتشاو سپوتا په د درې مورن په پانا جوړالو چې په دا شپالش کې ساتي راتلا یعنی شپاوا شپې ځای روان دا منډې په څه ته شایستا نه روان دا ورته پیری عمر رضی الله تعالی او تعالی دا چې ورته دا سیک دا چې کله نردیش کنیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او توی وی چې وای امیر المؤمنین یې وی چې اس بادشاہ دا وی به خدمت وردا به چې داسې بادشاہونه په نظام لري نه چلےلی به ویلې وونو پرنګون و زه واړې په یوه دې سره شریږي خو چې پوسنه دا پروګرام په دغه ځای روان کوي کنه ایس په میرا نه رېږي و پوسنه نه دی رېږي او چاوي چې پرای پاکا ته مې زه وای زه رېږم وای اکی ساده باندې دا څه کیسانو چې مې زرېږي مې لوند نه دی رېږي و اپون دې دغه ترې په مې دغه یې رېکو دا مهنت دې پر ذکر دی کولا چې ټول طبقات دې دین روشي چې ټول طبقات دې دین روشي شریعت پر رسول پر مهاروغه په ټول وطن شه به ضرورت نه نشته کوي کولا خو هر سړی چې دې زون روان کو اس میشتو څو کو یا خپل زونه تا اسار وشتنو تا اپشي نیک پیره معنی سمره په شریعت باندې خرو کا کوي شو کا کوي قتل کوي ارویدل کوي رغدل کوي غټل کوي دغول کوي غاما کوي شودیا کوي کیر زندگی بار زندگی غون سرا خپلون سرا افرادی سرا د مشر سرا د کشر سرا د شود سرا د اده سرا د وریر سرا دا ټول مشر خپل ځونو ګوري کوي سمره د بشریت باندې پیرای په خپل ځون خپل ترمامیټر کښې د پاتہ تلاګي يهودا ویلو وی چې عظمتان دایو کیزه پرویزی کیزه تا ویلو چې پتوشو په دوا ګور کې دي چې شاه په موږ په دوا دې کو زون تا پاو ګورا کنه ته هټول ګور کې ور کیه خپل ګور کې نه ویني او مو ته وی چې په دوا دوا ګور کې دي بهر حال عمر رضی الله تعالی عنہ او بکر صدیق صاحب چې ولید آی دیجی وی چې اور امن دې په ویل راغله اس پدار شام یسته یو لوی سباق تا چې رمن دې په ویل راغله چې رمن دې په ذکر دریمو دغه شزینا خدمت تا چې د پکې ټیم مرګینو په دغه ټیم شه په دا کالیه شه په دا کېره شه په دا کلیه شه په دا کېره شه خلک شه بیاولي سبلیو دې پاونه ټک ټکای درېمي رمن دې په سړی غلا غلا تلای شي به زکه تاسو په دا پاونه شه نرسو رمن دې چې چې مو سبلیو دې پاونه دې ټک ټکی دې واجنا دغه خلک ته په کېره شه تکلیف نه راځي چې خېټه یعنی په خېټه خراب نشي اس سوچ کو واضح کی تعالی چې دغه صحابه کرام دمر خیال سوت د ټوله خلک چې د اچھا د تکلیف ورته بهر حال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باوجود دې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د جنت زړه ورکړو باوجود دې بیا یا دمر علاقه ولا چې زړه شته په تیرش په وخت چې خدمت یې وګو چې الله دې ورته شي امو فریدت بن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایستا پیغمبر ہم ذرا نوویر کرا افتازر ویر کرا او چیتا جناتی ہے وہ ایغا دا علاقہ والا چی پتیرش پر رمن ڈیب سے بادشاہ دا و رمن ڈیب سے روان دا وہ دے غیشو زنا خزمت کئی پدا غا علاقہ نجاسی کول پا ہم مطمئن نہیں نن مشتو سے مفریدت من شایطون پلش کی عمل مطمئن کری تلمیز آکا وے زکوت آکرے کاوے آجی گل آئے تلیوات آکا وے ماتا غادر دیر دی صحابہ کرام شدا چکنو چی دغا میں دیر دی ایک وچار پٹے ای جنتی سڑی غالبا تنبیح الغافلین سے شپیش علامه لکلی دی جنتی سڑی یوان علامه داغا دور چه کیم مقامی میکنا چه زر داغا عمالو کو کدای شدای پدا جنت لکو کدای شدای پدا یو عمل یوان موقع سایا کئینا اس مشتر دا نوستائی پدا غایی لگا چه خدار پاکا زکر دا دکا نوستیوں چې کدای شي خدای پاک په دامه وبخښي اس الله پاک ول بخښل هغه سوګادي او ګرونا دي قبلول دي خپل زونه په قبلوي به چې په قبل کې خپل زونه بلنه کې څه سوګادو اس تاسو واقعات مشته ته پروت دي چې په معمولی کې څه الله پاک بخښل کړی دي فضایل صدقات سے واقعات شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی دی بادشاہ په یار روانو او دلې دي وډیر ظالم چړای وډیر بربادو لوی ګناګورو پلیار روان دا
یا سپای یې ولید خچان خورش په لاګي د چاته وویل چې دا مشکره یې سي دی کرے منتقل کو دای چې چیرې تلو دوی د خپل اچانه یو تر ورغلو واپس راوای ایسه واپس راوای پکې چې سپای مده دور وړا کو و ير مری او تمال کو شي برو معنی اکرام یو و سیور دې باندې مړه اشه بچا په خیر بولی چې الله پاک سما مې نو فرمایلا به دو دوول چې الله پاک جل شانو ایک سپی په وجه د مو مغفرت ورکړي غالبا تاسو او ته چې الله پاک ورته چې سپای وي سپیغو د عادتینه کول او باغ سپی مې دعا بخښله ادا نه ویل د چې ان دې سپی اکرام دې بلی اکرام حضرت شبلی رحمت الله علیه لوی سړی تر شو دا لوی عالم دین ولوی پیر دا چې کله وفات شو دا چې په کې بولی چې الله پاک سم مې نو پته شي بخښله وې چې مو په ول چې خدای نه مو په دا او په دا وې بخښله وې چې الله پاک ته فرمایي اما تذكر وانت تمشي في درب بغداد اورته دې چې بغداد په دریه سره ونوي اځه کا یې سړونه خپل خندق ته ورټي پایوا پیدا بلی رو غشتلا پیدا پا کپڑے شکونو غشتلا پی رحمت کا دل کل حررت رحمتو کا چا بلی بند دے رحم کراو کنا ایغی پسات باشد ہے ایتا سے واقعات مشکل دیتا دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی کول مقصد کوئی لکل کو داوی ایسا نشکشتا ہو ڈیرا ملا ختم کیلی پینیتا کسا روڑا کلام و دوات داود بلده کلام دا یلوک ڈیب کو چه روانی اکدا سے پتک ٹیم سے مجھ بخشے نست اس چه مجھ بخشے نست دو وچه خدا بتشایی بے آغلو تا سے اتاو دا رولش کی که دا چه دا تنده متاشی تنده جو ورمتا کلا کنا اللہ رب العالمین ادغ مجھ بساد دا مغفرت کرا مجھ تا گورا ایسا بیوی که دا جنتی ساری علامات آدو چه دائی چه کیما موقع بیمی بے دائی موقع زیا کوینا پدائی لبده چه کدائی شه اللہ میں خداو بخش کدائی شه اللہ پاک میں خداو بخش انعام الباری بخاری شرح ده فاش لیکي غالبا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه لوی شرعی تیر شو ده لوی شیخ الحدیثو محدثو شیخ الحدیث نا ای حدیث طالبونه کو برشه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه ارشاد فرمایي وی چې مو مراقبه وکړه ای روزه مبارکه څنګه چې کی طالبون حدیث پڑھاو کوي یعنی حدیث دی ویلای لګیاوي وی چې مو په مراقبه شه دا خبره د مخصوصه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زړه مبارک نه نوري درچ کېږي و دا حدیث طالبون چې دکنه د دې زړه نه منور کېږي به سره دا خو هغه شیخ الحدیث و شیخ الحدیث وی بیا حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا شیخ الحدیث سبا کی وی خلق ته طالبون ته یو سړی ته روغای او ته ویل پدا دا شکار وړ روغای دتا او ته نردیش او ته وی سبا کوټه په بان کا او یاد لرا سبا کی په بان کو ودره دو او به غیش په بدل کړه دا دی خپل او دای پتاونه چې دا څو کړلو چې سبا تر ته وټو په بان دیکھو چکدا کو یې تر په بدل کړه ټنګه په خپل خدا ویل به دو ته ویل چې پرېنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خیب سے نکلا دا وہ مدینہ منورہ تا روزه مبارک یغه تا مسجد نبوی ته راغی په دې تو پاتا وکړه وای ته په متران دا گاډا وا او تر دله وکړه دله وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس ارسینه تا کړل ریډي ادر باندې پتا لاکړه او پټن باندې ښه لاکړل بیسو زکات تروغون و تو باندې میګیرا ودا لاکړه و ته پټن باندې مې خپل ورشن ډکشر کولې چې مو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورشن مبارک په دټن باندې پکیم دی شي کوئی شي شوې دي چې په هغه باندې حواله ورته خپل شو ډکشر تا زګرتا حضرت داشب الحدیث دا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دمر لوی سړی دا چې کله وفات شو دا چا په کې بولید سما من الله په کفر میلا بدایو ته فرمای ذهب العبارات وتقهت الإشارات ولم ينفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل ویچا حکیم عبارتین میں ویچویل آلوڑ چاکی میں خلق اشارے تک اولے چا مولی سے داغا دا آغا ختم شلے لم ينفعنا متفیدہ ندرو کریے الا رکیعات مگر آغا سے رکت گیٹ کی
من کم رکعتنا رکعناها فی جوف اللیل چا شپې مې کیم کړی دی یعنی تهجد لمینځ وای چې هغه په سر الله معاف اس کا مشته ته پتا ولګېدله چې مشته سے مغفرت وځ په تهجد ده بار ورځ تهجد کوي خو هغه ایله دو په ایله باندې یې ساتشتو سے نوستي دغه ایله ته نوستي چې خدای پاک ته نو وړي چې ته معاف کې کنه دغه ته نوستي کنه بهر نه مو په دې خبره مې دا پرې کوله چې صحابه کرام په دنیا باندې مطمئن وي او په آخرت په عمل باندې مطمئن نه وي دا دمر لوی لوی حال ویله وی کوله چې پدا مو بخشي ابن الجوزی رحمت الله علیه بحر الدموع کې توب شي یو واقعات نه کړیو یو بزرګ چې کله وفات کېدو به زیت وصیات او زیت کیساو کړلا ته ودمنه دا څه وکړي چې مریض پړار وځوا او په جماعت کې کړ شوا ځای یو ځای بابا دله د مرګ وخت اصل کدان دا و ځای په دایو ته چې یې چې ځای مې وې دا سر باندې کاوه کیسه مې چې سوي وتا کول خو بهر ولا کې لپړ وځو वो तो ये चे वो टका वा दासे कावे माने गाड़े वड़े किसे में को जे बाबा दासे बुजुर्ग दा टकी वे दासे कावे चे हाजा जज़ाउ मन असा मौलाहो व आसर शहवته व हवाहो व नाम عن خدمت मौलाहो دا دې ایک سړي بدلنا چې د الله رب العالمین نه فرمانی کړی دو و دنیا ته په دین ترجیح ور کړی دو و نام عن خدمت مولاहो و شپې د خدای د خدمت نه دای کې بیاوله او کې بینه کړی دي تهجد په باره شه مولا علی قاری رحمت الله علیه مرکات المفاتیح شه لیکي وی چې کیم سړی تهجد نه کوي کنه کیم سړی چې تهجد نه کوي لیس من الکاملین من لا یقوم الليل کیم سړی چې تهجد نه کوي دا کامل سړی نه دا پیرا سړی نه دا مو تو کچا ته و چې مو ته وداسه پیرا سړی لیدل نشه आई किबले में काम ना रसीबे बदन ता गोरी के वेल में काम ता का अस्तरगा में नष्टा कलोज में नष्टा कनिक में नष्टा पदगले री सहाबा किराम वो बुजुर्गों ने दफ्तर अब तक लैस मिनल कामिलीन मन ला यकुमुल लैला तहज्जुद जैसे कि न कहीं करा दा सड़ाई पीरा सड़ाई न दा वो शमी को हवाले सरानी چې کبه تهجد په یک ټیم نشي کوي چې کیمیا اصلي وخت خدا څخه کوي چې مقصدان سړای ایوه تر سنت په مان چې دواره کته نه په لوګو تهجد بنیاد و حاشیه التختاوی علی کلی و فتاوی محمودی علی کلی دویره کته نه په د دې نیاتی نه وکړو اس مقصدان چې نه په کوي خدا په کړه راولې در باندې تیرا کړلا شکریا نه په لاګاو خدا پکا ډېرې کیسې مې پوتا چې ټولې مې پیران کړلې به حاجت نه تاو تا کاو او سبوتا بل ورته دا چار و چې سره کوي استخارې نه تاو تا کو یا شکرې نه پر ایتبه نه تاو تا کو او تهجد نه تاو تا کو سمره نه نه تا کوي د ایمان د سلامتی د اخر خدمه د ایمان قیامت شه پښیرو تا پکا چې معلومارو کې په پلسرات کې د بیلې پرمو د قادر کې میدان عدد شه چې کی او طلب درناشي پیغمبر اسلام صاحب پرشت ته ملاوي جنت الفردوس ته ملاوي د الله پاک دی دعوت ته ملاوي دا چار په ځان یې نه وتا کوا دا ټول یې پټان چې الله اکبر په یو کای په ټول څو بیا حاضر کوي یو کای په کوم کیسه ډېرې دي چې کله پوسټ مینز ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورونی 50 مازینه میشتر روان کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موسی علیہ السلام مخته راغی سرانګه وې چې 50 مازینه دي وته دي چې یاره دا ورونو کو ماته وې شاله پاک دارو کا چې تکامی کا دا الله پاک دای ورغلی به 50 تا کم کړل به چې سره وای سره وې چې 45 وې بیا وې شاله 40 به 35 30 25 15 10 5 5 سے وته چې بیا وې کنا نشي کوي وې چې نه راونه شرمې پوسنا حکم به داسې روغای چې کای خو وې دی پینځه او سو به 15 سے وتل شي ان یک طرف نه 15 تر پسې چاليږي و یو چې کای نه لاس نو وکړو بلا چې کو به شمسل به دې د سویر د 15 مخه عزت نه اس دلی کلی کې شامي په حواله سره چې کبه چا تهجد مسل کوي خو مقصد ته به دواره کته نه پکای پیداغه د هغه کمای پیرا کوي مخه عزت نه سړای دا او خبره شخړ دا وزل کدانی دا ولوی دا لاول دا خبره شخړ دا ایس الله پاک تدای مناجات کوي راز او نیاز کوي ایس الله پاک تدای عرض کوي الہی و سیدی و مولای ادم الله ادم سردورا ادم مولا قد آن الرحیل الیک
تو طرف ته مې سفر در نږدې ده وازف القدوم علیک و تو ته مې مخته درېدل دا ډېر نږدې دي ولا عذر لي بین یدیک اوس مې چې کړي دي عذر ما نشته غیر انک الغفور وانا العاصی بغیر د دې نه چې خدایا ته د ګناه معاف کوونکی یې و زه ګناهګار یم وانت الرحیم وانا الجانی ای الله ته رحم کوونکی یې و زه مجرم یم وانت السید وانا العبد ته مې آقا یې زه د غلام یم ولا حول ولا قوة الا بک نه نیک عمل په خپل طاقت کوی شم نه د ګناه نه په خپله بچ کېدای شم دا راز و نیاز یې شریک کړل او په خوب سر ده په جماعت شه ده او په مریخ یې پړه ده دا ټکي چې وکړل وروکې پرواز او کو وفات شي دا یې لیکي ابن الجوزي صاحب چې د کیر غوږی نه یې اواز راغی غیبي اواز راغی تذلل العبد لمولاه د بنده الله رب العالمین د خپل ځان ذلیل کړ واعتذر الیه مما جناه سی چې کړي جرمونه یې کړي الله رب العالمین ته عذر بیان کړ چې باندې زه مو سیا نه فقربه وادناه الله ځان ته نږدې کړ بے پدانا نږدې کړ وجعل جنة الخلد مأواه وجنة الخلد الله پکې د ټیکانه وګرځوله مخریدت منه د میشتو سے ټول زندگی یوا ورته وړي کنه وړي बात मनुष्य की साखा था वो से पहले की बेशक दीवी बे मिष्टो से द सिकन दमा के मातीदा से पदोयु सिकन बंदे ए मिष्टो से आबादुल आबाद जिंदगी रे रेशिया खरबे फमोजत ने यो दे मिष्टो से फला के सालो पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाया اذا كان आगा वक्त दे तो से मलदार हाल बखीरोन शी वो दे तो से हुकुमरानों शरारों आप तो से बदतरीन खाल्क शी व उमूरुकुम इला निसाइकुम वकीना में शुदेशी फबतन الارض خير من ظهرها मर्द बेहतर द तो द पूरा जिंदगी है ना दे तो जिंदगी दो तेरे का मशा पदाना ओवे जे कला दे तो से अमीरोन मलदार खाल्क सखियोन भी सुमहा सखियोन भी वो दे तो से वल चिकिम हुकुमरानों दी اخیار خلقی فتوس سے برگوزیدان کاملا خلقی و امورکم شورا بینکم و ایتو سے چارے کو مشورے سروی فظهر الارض خیر من بطنها بے پدخ ٹیم سے زندگی تو سے پورا پمارک نہ بہتر اس میں بیشتو سے پورا معاشرہ سوچو کم طرف نہ امت روندہ طول امت چیز کوئی واقعش ان ټول امت ویری دغه چې اجتماعیت وي اس ټول امت چې کله په واقلو د یو امیر لون د کیساوا به په ټوله دنیا باندې د مسلمانانو راج دا واقع نه و پاکی ټکی کیسالو و ټول کې د بینه دغه نه مسلمانانو زوال پاس تر وځي په پریشر سره اے مسلمانانو زوال د دې په اختلاف باندې دا والا پاک اول نه تفرمیل یادي لا تنازعوا جګړه ما کوي مړه چې جګړه کوي کنه تذهب ريحكم بود में वो मुझे ختم وشي है वो पैगंबर अलैहि सल्लम दार का फरमानी दी अबू दाऊद वो अहमद वो ने हदीस के तो बे दा हदीस रो मुस्तला युशकुल उमम तदा'a عليكم من كل افق كما تداعى الاكله الى قصعتها ये टोले दुनिया का पेड़ तजमा के मारा के तक है लगा तो से हाल पेड़ कर दे लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ना यो सहाबी पुछतना कही अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़ मेरे जी पर टाइम से काम भी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई बल अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल वस्तुकुम डेर खुदा से वसल का गंगाहार वला यंज़अन्न अल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम المهابة منكم الله رب العالمین جو دې تو سے دې دشمن دې زړه نه ये तो से रोह को वसी तो से पुदरशे वहन रोशी वेच वमन वहन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी द वहन चाहता भी वेच हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत व फी रिवायत हुब्बुकुम लिदुनिया व कराहियतुकुम लिलकिताल दुनिया मोहब्बत को मर्द दोस्तों मुसलमान चकला په زندگی میان شو په شدا میان شو په دنیا میان شو کبیره ته مکمل اوسلا وانفقوا فی سبیل الله دی چې وایي چې دنیا سره سما کولش کې سره دایاش دي
وی چې الله په لیاشه لګول کوي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او په خپل ځونه باندې خپل ځونه هلاکت ته ما چایي مسلمان چې کله په واقلو د یو امیر لون دی ټول دنیا د دین اړه ودا د الله پاک وعده سره وانتم اعلمنا ان كنتم مؤمنين کسره ریکشن وسکنا په ټول دنیا پوسا وستا بل دې الله پاک فرمایي وکانا حقا علينا نصر المؤمنين چې مسلمان غوښیه کنا مدد نه په مو باندې حق دوریدو خدای پاک چې حق دوری نشتا د الله فضل دا چې حق دی دا بل دې الله پاک کلام پاک فرمایي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ریکوشیه تو سے وعده مې در سره چې په ټول دنیا باندې حق دی پاکټا کی کیسه دی مفرزت منه الله پاک مو کارو کړی دو یہ زون تا الوت تا شزا دو پاینده وړینا غوندون کلیول سمره د تو واسطه تحبط العلمعي ترمذی شرح دو مولانا سید احمد صاحب پالمپوری دیوبند مدرسه شیخ الحدیث درجه شه پداشه کا پابلا شو وفات شو ادا دای کی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر چا کیم عذابینا لغولی دی کنه چې کته تبلیغ چار نه کوي به 10 طرف کې 10 طرف کې 10 طرف کې دا عذابینا چې لغولی دی مسلمانونه ول کې ساده چې مسلمانونه شته چار نه کوي دا دې ول دی کپیره ول شدا کې ساده دو مسلمانونه ول شدي تقریبا یا اکثر ټکټا دی کړه نه دا اس نشته سے خپل زونینا خپل من خپل له خپل ځکو خپل حال پدا باندې اکتفا جو کو خپل اعمال چکشه نه د ډېر امت وسکای تبلیغ ملګری چې د پنجاب ته لوړ شي سین ته لوړ شي پدا چې سمره کسان وي وته ساوه کې راکلاوي ودرې سلیر کسان موجود داسي ادته ته اجازه مداري یو عربایو به تبلیغ ورغل مولوی صاحب ایک خبرو سره کوله او تکای چې تبلیغ للکفار لا للمسلمین تبلیغ کو کافر دې کولا مله زمو مسلمانینو مسلمانې پر تبلیغ دا مولوی صاحب ته ویل چې ټیک ته ټول خبره راغلو دا ته ورته التبلیغ علی الکفار ام علی المسلمین دا ته ورته دا په چا په کافر کا په مسلمان کوي ویسه او چې ټیک ہے عرب کو به چې په پیټي به روسی به چې بالکل ټیک خبره ده راځي غالبا مولانا الیاس رحمت الله علیه خالق الجامع علمون صاحبون خالق وتوی ویل چې په صحابه کرام کو په اعلی معیار ټول دنیا له ډېر مثال میرنا حسین هم ډېری بیرون ډېری کافر ده وای چې امریکا په څیر ډېر نه به داسه دا چې پلوکی په ځونه راغره دا چې حکومت په ځونه راغره بس به دې جنته وي بل ځای چې سي په حق کې ځاو کوار کې مړ وځو کو دا مرشه په پای تک تیا چې رهګه مې ډول راځه مړیا خودونه نه ډېری کنه دنیا محبت ته واجنا کافر باندې الله کیا دي لیبر باندې کوي حرام حرمین شریفین باندې باندې څه شي کام دي نشته پښتنامونه کوي چې مسلمانانو مسلمان ډېری گئے سوي چې ایسه مسلمانانو سره مخشه مسلمان راو کا ایسه وي چې ایسه مخشه مال دولت ډېرو کا ایسه وي چې ایسه پتا دا چې مخشه ډېری کا ایسه وي چې ایسه آشای ډېر وي چې آشای ډېر مخشه آشای کا وي چې آشای کام سراته کمی پټول دنیا راجو ونو هو پټه مې سره اردیش صلی الله مسلمان اجي سارنو چې کاوای خپل کوي چالو اپه میته بچا کومته مصیبت راي وی چې څه کمای دا د ایمان کمای دا ایمان سطح چې کی موا اج صحابه کرام په اعلی معیار وا چې الله پاک دې ایمان معیار وګورو قیامت ورځ خلک پر امنو کما امن الناس ناس صحابه مراد چې دې ونه ایمان اس هغه معیار مش ایمان سے مراد کمزوری ایمان باندې موجود افلای شي کنه کمزوری ایمان باندې کوټه پر کوي شي اجا کوي شي او په کمزوری ایمان باندې معاملات سدي انو شه برابر وای معاملات دې پر مضبوط ایمان پچار دا بهر حال اس او دا وی چې شان ټیک شو ایمان کمای دا ټیک شته په دغه سره پیښ له اتفاقی راغی اس دا یو دا وی چې په قیمه کې صاحب ده چې چاته ته کې ساکو په هغه ایمان نه وي ته په وجه الله پاک یې شي ایمان جذبار پیدا کو ایمان پر پیدا کو کدا کې سخت مسلمان ته وګه به چې پانشته یې پشه چې په عاشق ایمان ارشتاشي چا به وی پشه ایمان به واسطه دی دیری نه دا خبره مې سوچي یې په زړه شي شاین نشتا اته په څه کیسه باندې پښشتا شو دا ایجاد دا ایجاد ګرون دا و یو سړی دا چې د ایک پرشه اول نه ایجاد شو دا
चाकी में किसी एक तक कवे चा नष्ट प्रशेषता कवे कदा किसी दे एक ताऊ पे जालस की स्टाप से बेउपरे देरी ना हम है बजे देरी बेविचे का मिस्टर से तबलीग दावत नोम को दा ची तबलीग दा निरदा तरगीब बेचे तरगीब का फिर मुसलमानों में तबलीग वो तरगीब होता कवे बेदा का मुसलमानों ने दा किसी रोशी बेबदीश ईमान नो दियो देरी ना और इस्तियाओ ये मैंने सच पूर किए का ईमान में मजबूत शो में मारना डरेड़ी मुश्किल रहेगी है ईमान में का मजबूत से भी डरेड़ी कुरान शरीफ हाकता का ना हाकता तो दो कुरान शरीफ से डाली कली दी चेहरे दी रसान दे सही हो इसमें का यकीन मजबूत शो सबोना से रहता करता त्राइशी का ना आई बेआगदागा शैतान सदा शैतान एक सरा दा लाबट शाइने दूसरा ढेर दी लाबट के 10 3 इंच इतना होवियन से वजीर को गणी नहीं चावने जोड़सी 10 ही का ना तहज्जुद तो देमरा को वाई तो सरांगे कवे वो खबारी है वेचे सरांगे वेचे बपशरी यार प्रोसेस ले आराम कर लेरी वो तला करी पी ला की बात जो दुबई दा लोट से वो तल ला कारी पी है और वो पेट में होता को टेमी ना होता को जेल लोट से अपलोड में होता तो सबका ये होता वो अल्लाह को लिया से रोजा ये सबूत मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात रहूंगा ये पन्नू करक लाकी आज एक अप करक से आगा ये जिले जोड़दा दे द्रे जिले और खल पे आज का जमा के ये बिस्तो से तो ना सबूत मंत्री रहूं दी आगे आगे मेहनत कई पे वेदान मेहनत दादे का मिस्तो से मिसाल के सेमरा का सोनाई che urmai kubani se da tertib se dikidekana begaleban posipai jama se se ka sun jama ke dal ka pa jama ke dal se ka zonwi इस कसरत सदा कसरत को ये पूरा हाथ जोंदर का बोला जब राह पाका सुचिता चार का होना जुप हाकाई का बना हाकाई इस का फास का जोंदर लागी जैसे हाकाई बेदा हाकोला तो दलील होड़े देमरा को पेड़ देमरा का जार चढ़ता दलील होड़ा भाई जैसे पर दलील नहीं तो दलील नहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम आदि मिस्र मेयार दी ए सहाबाए किराम को तरस लागी आयो वो का पपलदार लागी आए तरसम नरसी बाकाबा ए अरबी कीरा के तू मेरवी पर तुर्किस्तान अस्त वेचे तर बंदे डरे चखाना कवे ते उनरा से रे दकाचे पक्की माल यार रावण तुर्किस्तान पला रावण दखाना कवे पण अनु रावणा बेल यार वाला पक तशालिए दो ऐसे पर यार तो द्रीमो सेवरो ना सारे नहीं खबर में दापेरे कौला चे मिस्तो से तो ये कुरान पर ईमान की यकीन स्था का ना दा यकीन का रिश्तिना यकीन में शकना तबलीगुल वो कभी मकी से राई करना बचे बेशे खाना कबाश ये उलीद दवी जिसना के ढेर के अंदर हो दो प्रवी दो का चार महीने दो का मिस्तो से दो का आधे के दो चे दो का 4 महीने एक लोग का यहां से दो का वो जे सादा की मुल्तजिम पर वो धीरे धीरे गाना का वो आसा वो जना उसकी वो रुका वो जना सुबह बेटा वो जना उसकी वो रुका माने तासे नहीं कि दादे का मैं पकाबिल के आजे का का दवया बेदा से इस चे द यू टू का दे कुरान शरीफ यू टू का दे कुरान शरीफ चवामा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अला अल्लाह रिज़्कुहा रिज़्क ते पमोत दा दट का बेका कलाक्ष मिशका शकाले बन हदीस दा मूसा अलैहि सलाम चखदा पका नाम हाल ता उतरा सवे यकीनी मजबूत कैफियत पते कौल के इब्राहिम अलैहि सलाम च अर्ज कई अल्लाह पाक ता चे कैफ तुहिल मौता पदा को यकीन कला को पैगंबर हो जमड़ी रख देवे को कैफियत ये सना के दा बेउदई चिदा से दसो का दसे मूसा अलैहि सलाम खबरा बेउदई चिदा तदीर कोणा हुआ पटंडी है बया पूछ बेदा सैयद व कोणी लका चीजा हाउ वाल ते ये रात सोरो वशना कोणी को बोलो से नहीं बोलिया वो आगा चिंजी दफ्ताई पर बेस बोरावे को जबान सुबहान मन यारानी अल्लाह पाक आगा चिदा दे माविनी व यस्मउ कलामी खबरे मावरवी व यज़कुरनी वला यंसानी दाई मायुदई बोरियो दे मेराई मेना मसाल ये तो तारे दिवेसी वे चलो से तो को बोला बार का सीधे से बोला दा मतंदा का ना दा हम मुख्य मोने सने खाल के ताल्लुक दा टोल मर्तली ने कुरान हदीस का तकरीबन अलवातली जगह चेता छे वो हदीसों पर रखता के टोल खाल तर्जुमा शिया ला यनफउनक बिशैइन इला कतबहु अल्लाह ला इला दा खबर दो वदा पस्त से मत अल्लाह जिन्न दे नसीब पर गाली दे दो बीस में यही का नहीं कला माड़ी सवाई बोले कि नशश खान को है कि नहीं ते रही जाकर ना करी अंच सवे से आप नहीं बोलवानी बोलवानी का ना दे कचर के ची मिकी कने टेल को नसीब दे रही ओस्मान को है दरमदे पछताया का होवे दरमदे मुंह खड़दा दटोल इसका दाट का में का यकीन ने बरोबर से
الله په دې اړه رښتیا وایي وتره ته سوګاتي کنه خو یقین په خپل وی چې مرګ شته په خپل وی کنه وی خو اس مثال اسرائیل علیہ السلام روغی الله پاک انساني شکل ورک د دې مطالبه ته د حاجی استنباط صاحب سره ودرې وایي ته مطالبه کوه 4 महीने बोल वो 7 महीने बोल चिकेड़ी है वो सब का से रजो ना चिकेड़ी है वो जैसे बिल्कुल चिकेड़ी ना करना पता कोई ने तुम ना खाली कहना है सरे लोग मुस्तल में नहीं बचे इस सोच का ही है का सेक्सी होटी के कनी ते रही है कलेमा छोटी दो सब ख्याल में था तोड़वे रावण जी का ना ये 4 महीने बाद तो केयर कर तो हमें पेपर का वे दसे जगह ने तो नमाशाल्लाह सेक भी दासे Allah rasa dekora, si Allah kita di sini kota ini lah. Maksudnya yang soal kita merawat